افغان لشکر محترم ایمل ولی خان صاحب په سټیج ناست د پارټۍ د پارلیمان د مرکز او د صوبې مشرانو زموږ د ټولو اضلاعو څخه راغلو که هغه زموږ میزبان ضلع پښین ده که زموږ د کلا عبدالله د لورلایي ژوب کلا سیف الله کوټي هرنایي لورلایي زیارت موساخیل شیرانی لسبیلا سیوی جعفر آباد دوکی او یا زموږ د خوندو د تنظیمونو مشرانو د پښتون زموږ فیډریشن د نیشنل یوت ارګنایزیشن ملګرو ستاسو د ټولو په اجازت د ټولو د مخه لالا ته د لسم تلین په مناسبت د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم او سره د پښین د تنظیم د بنیادي رټه واخه د ضلع تر صدره پورې د دوی سره کار کوونکو فارغ شوونکو که د مرکزي کمیټې که مرکزي عهدیداران که صوبایي تنظیم ملګري وو که د پي ایس اف امنوایو ملګري وو په دې دومره درنه په زړه پورې جلسه جوړېدو د دوی شکریه ادا کوم ورسره د کلا عبدالله کوټي او کلا سیف الله د لورلایي اجلاس ورته تنظیمونه دي دوکۍ هرنایي زیارت جعفر آباد ژوب موساخیل شیرانی سیوی لسبیلا زیارت هرنایي د ټولو ملګرو شکریه ادا کوو چې نن د مړه سره په دې عظیمشانه جلسه هم کې ګډون لري ورسره ډاکټر عبدالله خان کاکړ ته د زړه له تله پارټۍ ته په راتګ ښه راغلاست وایم او یقینا زموږ په یو ډېر خواهشات بول عموما به پر 3 دسمبر چې زموږ د ارواښاد عزیز الله ماما تلین به وو دی به راتلي نو سوال و جواب و نو کله شاملیږي نو ولې نه ملګري کېږي نو ستا په دې شکریه ادا کوم ډاکټر صاحب چې هغه شپ نن شفتالو سو ته خپله د دې لښکر د مشرانو او د کورنۍ نن حصه سولې تا ته د زړه له تله ښه راغلاست وایو یقینا د لالا برسۍ ده خو د لالا خپل وراره اسد خان زموږ په منځ کې نشته چې زموږ صوبایي پریس سیکرټري دي زه به دومره ووایم هغه قوتو ته هغه خلکو ته چا چې دا تحریک په نقشه کړی دي چا چې په دې تحریکي کورنۍ او کورونه په نقشه کړي دي چې تاسو هر څومره ظلم هر حربه د انسان د زیږېدو د کورنیو د زیږېدو په هر شکل او په هر طرز کوئ لیکن دا ارمان دا خواهش د دې تحریک سره تړلي ملګري به ستاسو کله در پوره نه کړي چې خدای مکه چې سهار به د اسد خان کورنۍ یا د دې تحریک سره تړلي په زرګونو شهیدان د هغوی کورنۍ او یا د هغوی دا ټیم لا درکه لا پته د کورنۍ ځوانان ملګري به په دې پر شا کېږي چې وام به کوي ویره به کوي تاسو موږ تر هغه ځایه اوس ورسول چې زموږ په وجود کې ویره د سره و ژوندۍ پاته نه ده نو چې زما په وجود کې ویره پاته نه نو دا د انسانیت تذلیل دا د انسانیت قتلیام دا د پښتنو قتلیام دا باید بند شي موږ دوی ته وایو خبرې ایمل خان وکړي ملګرو وکړي زه نه غواړم چې ستاسو د هغه خبرو خدای مکه بعد بیا نور سوالونه په ذهنونو کې پیدا کړو خو صرف دومره ورته وایو چې که اسد خان پیدا نه شي زما په ذهن کې خدای دې زه خو اکثره دا خبره کوم ما د اسمبلۍ په فلور وکړه چې په دې صوبه کې
خدای دې نه کړي هغه هم د هم نامه و په دې صوبه کې یو د سردار عطاالله خان منګل زوی اسد جان منګل چې د روڼې د پلار فاتحه اخیستې ده د یو ورور سردار اختر جان فاتحه اخیستې ده په دې نه پوهېږي چې مړ دی او چیرې دی او په څه شکل دی نو ولې زما په ذهن کې دا سوال راګرځي چونکې اسد خان د پښتورګو مریض دی اسد خان د هغه ټرانسپلانټ پر بنیاد ژوند کوي چې د خپل مور امجد خان په پښتورګي ژوندی کړي او هغه ژوند په ګولۍ او په دواو کوي نو زما نه دی خیال چې داسې سړی دي د دومره لوی ټینشن تاب راوړي نو هر چا چې دا کار کړی دي زما فکر زما په ذهن کې دا سوال دی چې خدای مکه اوس خو د ده لاس غورځول هم ورته ګران ښکاري کېدی شي او یا به یو دویم اسد جان منګل ځینې جوړ کړي نو زه به بیا دا سوال وکړم نو آیا هغه سوال آیا هغه سوچ او فکر د نن ورځې د نوي کال سردار عطاالله خان د ذهنه وتلی دي د هغه د بچیانو د ذهنه وتلی دي د کم سوال د وژلو کوشش چې تا د اسد جان منګل په پورته کېدو او د همیشه دپاره په لاپته کېدو کولو باندې د ختمولو کوشش کوي نو نن دوی ته وایو دا د ریاست ذمهواري ده دا د هغه د ادارو ذمهواري ده دا آئین ورته دا ګارنټي راکوي زما سره په دې ملک کې په دې وطن کې چې هره پېښه وشي زه چې کله د اف آی آر ولاړ شم پس د اف آی آر دا د ریاست ذمهواري ده چې یا دې د هغه ځایه پورې ځان ورسي کوم چا چې اسد خان پورته کړی دي د هغې خلاف دې کاروایي وشي اسد خان دې بازیابه شي او که چیرې دا یو شی نه نو دا ښکاره خبره ده دا هیڅ پټه خبره نه ده بیا به د دې وطن ټوله خلک مخ په دا خوا دی چې دا کار د مړه سره خدای مکه ټول ادارو کړی نو موږ دوی ته وایو چې باید موږ د شک د شبهې سره ووځو باید اسد خان په پرامنه طریقه زموږ منځ ته راشي یوازې اسد خان نه هغه بلوڅ پښتون مسیک پرسنس په زړونو حتی که دا کار که اوس په سند کې روان دي دا کار که اوس په بل ځای کې روان دي چې د هغې ګناه پر امن سیاست کول دي د هغې ګناه صرف په حق غوښتل دي پر دې بنیاد هغې ته د هغې کورنۍ ته سزا ورکول سوي وي او هغه دا ټیم نادرک او لاپته وي د دنیا د انسانیت په یو قانون کې یو قوانین چاته دا اختیار نه ورکوي چې ته دې پر کامي تحریک د خپل حق پر غوښتنه باندې یا خدای ناخواسته خاورو ته ورسېږي او یا دې لاپته شي نو زه یو وار بیا د دې ټولو شکریه ادا کوم او یقینا ډېرې خبرې به د سړي په ذهن کې وي ډېر سوالونه به وي احمد خان یوه خبره وکړه موږ دې علماو ته وایو چې بس کې د دې جنګ باید نور لاس واخیستل شي نن بیا د احمد خان ژوند پکۍ شروع شوی دي بیا زموږ په وطن کې د پیښو په خوا اشارې روانېږي نو ای علما کرامو ستاسو په څپو کې د مولانا حسن جان او د مولانا نور محمد او د ډېرو علما کرام نه راواخله راځه چې د مولانا فضل الرحمن پورې راځې چې کومې دماکې او کومې پیښې وسولې راسئ په دیني لاره په شرعي لاره په اسلامي لاره دا ولس د دې شر راوګرځو او داسې شر چې صرف د پښتون افغان وسط ته پکې خطره ده نو راسئ د دې کار خلاص واخلو د نورو فتوو ځان راوګرځو په دې ګناه خدایه مکه زما ملګری که سردار حسین بابا که کابل وي څوک د دا په نښه کولو کوشش نه کوي نو زه یو وار بیا ستاسو شکریه ادا کوم د تنظیمانو شکریه ادا کوم دا خواست به وي تاسو په یوه میاشت کې دنیا ته دا ثابته کړه چې عوامي نیشنل پارټۍ د دې پښتونخوا وطن دا ټیم نماینده سیاسي قوت دی د کوم قوت مظاهره چې تاسو پرون په کیڼه سیف الله کې وکړه په کوم ولسي او اجتماعي حالت چې تاسو دنیا ته خپل قوت ورښکاره کړي او په میاشت د ننه کې تاسو نن د پښین په دې تاج لالا عظیم شان غرونو کې کوم عظیم شان جلسه وکړه تاسو دا ثابته کړه چې د 5 ورځو په نوټس باندې تاسو هغه سټریټ پاور یاست چې هر څه کولی شئ خو خپل تنظیمونه د خپلو تنظیمونو په منځ کې
په خپلو صفو کې اتحاد او اتفاق او ورورولي راټینګه کړئ. دا زما یقین دی د دې وطن د سبا زیری به ستاسو په لمن کې پروت دي. په عزت اوسئ. د میډیا د ملګرو د خپلو خویندو د ټولو شکریه ادا کوم، د پولیسو د انتظامیې او د نیوزو چې د مړو سره همکاري کړې ده. په عزت اوسئ. ډېره مهرباني، خوشحاله آباد اوسئ. څومره وختونو څخه خواست کېږي چې دا چا خوا چې کومې ډنډونه کېدلې دي دا د شپې نه راوړي د رضاکارانو لپاره د ډېرې سره